علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ. کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، ہر نفس قسم پر رب تان قربان محبوبہ. زلنتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار، وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. او د زړه کور مې شه مامور په مینه ستا، جوړ مې شه د زړه ناسور په مینه ستا. او بې له عشقه مې قصور هر حرکت دی، ورک مې شه تمام قصور په مینه ستا. او ستا له مینې به وانه وړمه دلبره، که غماز مې کړي چور چور په مینه ستا. او که په هر ویښته مې زر روحه پیدا شي، قرباني به یې کړم ضرور په مینه ستا. او د مجنون او فرهاد عشق ته نه پسخېږم، عجب ډېر یم مشکور په مینه ستا. او دا محمد امین دی بیا چرې روغ نشي چې شو یو ځلې رنځور په مینه ستا. قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق و محبت سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبي. ډېرو قدردانو، عزتمندو، مشرانو، کشرانو، رب لا یزال او رب بې نیاز لاک لاک شکرونه دي. موږ او تاسو یې دواړو جهانو د سردار آقا انعامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه وآله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي په جمع و الحمدلله. پرون ورځ چې وه دا د غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری رحمت الله تعالی علیه د عرس مبارک ورځ وه. او دا هغه ورځ وه چې په کومه ورځ باندې غازی ملت شهید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری رحمت الله تعالی علیه ته پالسي ورکړې شوې وه. دې مبارکو د شهادت یو عظیم مقام موندلی. واقعه څه دارنګې وه، یوې ښځې په نوم داسې عملونه باندې هغې د علاقې د نورو ښځو په وړاندې د مدینې منورې جانان مبارک ډېرې سپکې خبرې کړې وې، کنځلې کړې وې. په هغې باندې بیا وشوې وه او د دې دا کیس چلېدلی. د پاکستان سیشن کورټ کله دا کیس په میرټ باندې وچلېده نو دې ته د پان صاحب حکم واوره. د هغې نه دا خبره لاړه های کورټ ته. های کورټ کې هم بغیر د مسلمانانو د دباو نه قاري سالم چې و دغه مدعي نوم یو عام وکیل په وکالت کې کیس مضبوطو میرټ باندې و. مسلمانانو بیا په کیس وګټه، د هغې په حق کې فیصله راغله. د دې چې مخالفت چې کوم مخالف سایډ وکیل و هغه ډېر لوی پیسې والا څو وکلا هیر شوي وو، خو د هغې باوجود کیس مضبوط و، اعتراف جرم شوی و. نو دې ښځې ته های کورټ هم امکه فیصله برقرار وساتله. هغې نه پس کله سابقه د پیپل پارټۍ په دور حکومت کې د دې ګورنر و د پنجاب سلمان تاثیر نوم، هغه سلمان تاثیر د مغرب په ایما باندې او د هغې یورپی یونین په وینا باندې لاړه او د دې ښځې ځان سره خپلې لوڼ هم کړی او د دې ښځې سره په جیل کې ملاقات او د دې په سر یې لاس کېښوده، ورته یې ویل چې تا سره ډېر زیاتې شوی دی، زه به تا د صدر نه په سپیشل اډر باندې د دې پانسۍ نه خلاصوم. او بیا ورته وی چې دا پاکستان کې چې کوم قانون دی د ناموس رسالت دا قانون دا یو ډېر کاله قانون دی، العیاذ بالله یو ظالمانه قانون دی، دا به زه ختموم. علما کرامو ته چې دا خبرې راورسېدې نو یو ټول مسلمانانو کې یو ډېر لوی
تشویش پیدا شو چې دا خو د صرف د الله او رسول قانون ته نه بلکې د پاکستان د قانون او د آئین نه غداري وکړه او په دومره غټه عہدې باندې ناست دی د قانون ته کاله قانون وې او بیا د ختمولو څه ورکړل اشارې ورکړې او بیا لاړه دی اوې سرټیفاید ګستاخې سره د حمایت اعلان وکړ په دې باندې علماو د دنه د رجوع مطالبه وکړه چې ته د خپلو خبرو نه واپس و دې د خپل ګورنرۍ په نشه کې او د وی چې زه نه واپس کېږم د خبره ټوله واورئ چې ستاسو ټوټل واقع په ذهن کې وي د وی زه نه واپس کېږم د هغې نه پس د ده خلاف زمونږ علما لاړل اف آی آر د کټکولو دپاره چې قانوني کاروایۍ دپاره علما لاړل د ده خلاف یې په تاڼه کې اف آی آر دپاره درخواست هغې ته تاڼې والا ایسچو ورته دا وویې چې تاسو چونکې دا گورنر دی او د پاکستان په قانون کې گورنر چې وي د ده خلاف اف آی آر نه کېږي د ته آئیني استثنا حاصله لہذا تاسو د ده خلاف اف آی آر نشئ کولی د ده نشه نور هم اوچته شوه د بار بار په ټي وي انټرویوګانو کې دا خبره وکړه چې زه نه یارېږم د علماو نه او د دې دا فتوې چې دي دا د خپلو خپو سره هم نه برابر و دوی به خپل کار کوي زه به خپل کار کوم الله کریم جل جلاله ډېر غیور دی حدیث شریف کې راځي جانان میں فرمایي انا غیور و ربی اغیرو زه غیور یم او زما رب چې دی نو دا اغیر دی ډېر غیور دی هغه ډېر غیور ذات همیشه د خپل حبیب علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره دا وعده ده انا کفیناک المستهزئین چې اے محبوبه چې څوک هم ستاسو مبارکو بې ادبي او ګستاخي کوي نو زه غیور ذات د هغې دپاره کافي یم زه به د هغې سزا ضرور ورکوم هغه سزا په کوم صورت کې ورکوي کله الله کریم جل جلاله د بندگانو ډیوټي ولګوي د هغې قسمت را بیدار شي د خپل حبیب علیه الصلاۃ والسلام د عزت او ناموس محافظ یې جوړ کړي لکه څنګه چې الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چې دا قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به هم زه کوم د هغې مقصد دا نه دی چې موږ ټول به قرآن پرېږدو موږ به وایو چې بس الله حفاظت کوي الله کریم د حافظانو په ذریعه کوي الله کریم جل جلاله د عالمانو په ذریعه باندې کوي پوهېږئ دې باندې دغه رنګې الله کله د انسانانو ډیوټي ولګوي کله رب لا یزال د زناورو ډیوټي ولګوي کله الله کریم جل جلاله د مارغانو نه دا کار واخلي هغه قادر مطلق ذات دی خدای عزتمندو د هغه چا خوش قسمتي وي چې د چا نه دا کار واخلي پوهېږئ دې باندې د هغه نه باندې خوش قسمته په مخ د ځمکه باندې بل نه چې چا نه الله کریم بیا د خپل حبیب علیه السلام د عزت او د ناموس محافظ جوړ او دا ډیوټي والا ورکي لکه تاریخ کې راځي د مصر نه کله سلطان نور الدین زنګي رحمت الله تعالی علیه حضور راوغوښته خوب کې ورته حضور راغی ورته دوه شکلونه وښول چې دا خلک دي او دا ماته تکلیف را رسوي راشه دا لرې کا مبارک چې راغی واقعه اوږده ده او دا دواړه گیر کړل دا یهودیانو او دوی د حضور علیه السلام روضې مبارکې طرف ته سورنګ شروع کړی و چې دا گیر کړل او بیا په ډېر بد مرګ باندې مړه کړل نو بیا تاریخ لیکي نورالدین زنګي رحمت الله تعالی علیه 3 ورځې مدینې منورې په لارو کوڅو کې خپې لخپې او سرتور سر او سر ګریوان ګرځېدلی دی د سترګو مبارکو نه به اوښکې روانې وې او وی به یا رسول الله شکر ادا څنګه کم زه خو د یو میاشت په مسافت کې وم زه خو یو میاشت لرې وم ستاسو نه په تاسو مبارکو سره نږدې بادشاهان موجود وو طاقتونه موجود وو فوجونه موجود وو خو تاسو بیا هم د دې کار دپاره زه غوره کړم او د خپل غلام له مو دا کار ورکړه نو خدای زه دا شکر څنګه یا رسول الله ادا کړم عزتمندو آغا عظیم کار دی چې الله د چا نه واخلي نو دا خو الله پاک وعده ده چې موتا نه یو الله کار به دا کار د زناورو نه واخلي امام ابن حجر اسقلاني په الدرر الکامنه کې یو روایت را نقل کوي فرمایي چې یو ځلې 40 زره منګولو دا فیصله وکړه چې موږ عیسایت قبلو موږ څه قبلو عیسائی مذهب قبلو 40 زرو منګولو دا فیصله وکړه چې موږ عیسایت قبلو او د هغې دپاره یو عیسائی راوسته او دوی ورته یو محفل جوړ کړ او په هغه محفل کې چې دا عیسائی راوسته نو دې عیسائی خپل تبلیغ شروع کړ بلې خبرې د مذهب شروع کړې خو په دې خبرو کې د مدینې منورې د جانان مبارک بې ادبي او ګستاخي شروع کړه کله بې ادبي او ګستاخي شروع کړه چونکې د زړه کې وی چې نن کوم خلک ماته ناستي دي هغه آلریډي عیسایت قبلوي نن چې کوم منګول ماته ناستي دي کس ډېر زیات هم دي او 40 زره دي خو هغې عیسایت قبلوي په دې کې داسې د حضور غلام څوک نشته چې ما باندې به راپاسي او ما باندې به ګزار وکړي نو هغه وی چې نشته پکې څوک نو راشه چې سوی د مسلمانانو په نبي پسې ووایه ځکه چې تر څو د حضور غلامان وو نو د هغې په وړاندې چا خوله نه ده کولو کړې
نو دی وی چې راشه دې مجمع کې خو نه سیدنا ابوبکر صدیق شته، نه عمر فاروق شته، نه حضرت سیدنا عثمان شته، نه حضرت علی المرتضی شیر خدا شته، نه حضرت خالد ابن ولید شته، نه صلاح الدین ایوبی شته، نه پدې کې غازی عبدالقیوم شته، نه پدې کې غازی عامر عبدالرحمن چیما شته، نه پدې کې غازی المدین شته، نه پدې کې ممتاز قادری شته چې سوی هغه ووایا. خو عزتمندو چې کله خبره وکړه نو امام فرمایي وهناک کلب سید مربوط، مخامخ یو سپی چې هغه ښکاري سپی و، مونږ چې څه ته تازي سپی وایو چې د هغه په فطرت کې څه نه وي، د هغه په فطرت کې ګزارونه نه وي، د هغه په فطرت کې چیچل نه وي، هغه خو داسې وي چې د هغه فطرت دا وي چې هغه په خپل ښکار باندې ورټوپ کړي او ښکار په خپله خوله کې ونیسي نو په هغې باندې غاښونه نه خښوي، بلکې هغه ښکار صحیح سالم خپل مالک له راوړي، هغه خوري نه، دا د هغه فطرت دی. نو تازي سپی څوک هم نه خوري، نه د تازي سپی دا کار دی، دا خو دا نور سپي وي چې دوی حملې کوي، خو چې دا یو داسې سپی چې د هغه فطرت هم دا نه و، طبیعت هم دا نه و، چې کله یې د ما د مدینې منورې د جانان مبارک ګستاخي واورېده نو امام فرمایي فوسب القلب، هغه کوم سپی چې تړلی شوی و په زنځیر باندې، هغه زنځیر هم د اوسپنې نه و بلکې د سرو زرو زنځیر، دومره دا سپی دوی په ناز باندې ساتلی و، دومره یې وله خیال ساتلی و. خو چې څنګه سپي واورېده چې زما د جانان بې ادبي او ګستاخي وکړه، وی په اکه ټایم کې هغه سپي دا خپل زنځیر اوشله او د حضور په دې ګستاخ باندې راټوپ کړی، او چې څنګه یې پرې راټوپ کړی په دې مخ باندې ولا سپېړه ورکړه په خپل مخکینی پنجه باندې، خلک دې نظر راتاو شو، راپاڅېدل او دا سپی کلک ونیو او د ده نه یې جدا کړ او واپس یې وتړه په هغه خپل زنځیر باندې. چې کله یې وتړه نو په ناستو کسانو کې ورته یو کس وی چې هذا بکلامک فی محمد صلی الله علیه و آله وسلم، هذا بکلامک فی محمد، تا چې د مسلمانانو په نبی پسې کومې خبرې وکړې دا د هغې د وجې، دا څه د وجې نه، دا د هغې د وجې نه. وی ده ورته وی چې نه داسې نه ده، بل هذا الکلب عزیز النفس، بلکې دا سپی چې و نو دا ډېر اوران و، دا ډېر زیات څه اوران و، او ما چې تقریر کوم نو زما په دې تقریر کې زما د لاس ده ته مخامخ شو، نو د هغې په وجه ده زما هغه اشاره برداشت نه کړه، چې د هغې په وجه ده زما هغه اشاره برداشت نه کړه. خلکو به هم داسې به وي دې بیا شروع شو، چې کله بیا شروع شو نو واپس فعاد الی ما کان فیه، او مکه خبرې بیا واپس شروع شوې، کومې خبرې د حضور پسې کولې، یو ځل بیا ګستاخي شروع کړه، کله یو ځل بیا ګستاخي شروع کړه فوسب الکلب مرة اخرى، یو ځل بیا زنځیر وشله او په ده باندې راټوپ کړې او دسې پې راټوپ کړې چې ډارې کې وله په دې مرۍ باندې دا خپله خوله ولګوله او دا خپلې دواړه پنجې ته نه تو کړې چې خلک راتلل او دې ته نه لرې کو، بیا د خپل حبیب علیه السلام د ګستاخ مرۍ دوه ټوکړې کړې او دې مردار کړې. امام فرمایي چې په دې وجه باندې چې د سپي دا عمل منګول وکته چې د حضور ګستاخي برداشت نشوه، نو د سپي په دې غیرت باندې چې په خپل محبوب باندې غیرت وکړه، د دې غیرت په بنیاد باندې او یا زره منګولو کلمه د مدینې منورې د جانان مبارک وې او مسلمانان شو. دا عزتمندو الله پاک ذمه اخیستې ده، یو خبره اټل او حقیقت دی چې د چا نه دا کار واخلي د هغه د قسمت معراج دی، هغه له بیا الله یو شان او مرتبه ورکړه. عزتمندو ده چې کله دا خبرې کولې ما ته څوک څه نشي ویلی، زما نه گویا کې غیر چاپېره فورس تاو دی، زما لسشل کسان یو شانتې زما ډیوټي کوي او هغوی زما حفاظت کوي. الله کریم جل جلاله په هغې محافظینو کې ممتاز قادری پیدا کړ. کوثار مارکیټ کې مازدیګر ټیم و، لور بجې نه څه د پاسه او دی په دغې مارکیټ کې ناست و، د کافي څکله ما ته د غازي رور په خپله باندې ووې چې غازي سره موږ په ملاقاتونه کې وو، دې ملاقات کې ما ته غازي دا خبره وکړه چې کله ما په آخري وخت هم چې ما اراده کړې وه چې دله به زه د دې خبرې سزا ورکوم، نو ما خپل آخري وخت کې خپله غاړه خلاصه کړه، زه ورته رانږدې شوم، خوا کې ورسره زه ولاړم، وی ما ورته وی چې سرجي، وی راته وی چې ولې، وی ما ورته وی چې د علما تا پسې نښتي دي او دی وی چې د ډېر غلطې خبرې کړي دي او ناموس رسالت قانون ته کالا قانون ویلې دی، نو ته رستو شکه نه دی خبرې نه، ته رستو شکه نه دی خبرې نه. وی دې ظالم په دقه وخت کې نقل کفر نه باشد، وی ده په دقه وخت کې د دومره زیات د مغرب د دغې تعلیم نه او د مغرب زیر اثرو، وی چې ده هم په دقه وخت کې بیا دا خبره وکړه او وی ما ته وی العیاذ بالله دا خبرې ځکه کوم چې ډېر زیات ځان ته معقولان داسې دي چې هغوی د پاټو په محبت کې اوس هم وایي نه نه دا کار غلط شوی او دا کار داسې شوی، وی ده په دقه وخت کې ما ته بیا دا خبره وکړه
او دا د خلی الفاظ د او د خلی الفاظ چې زه تاسو ته نقل کوما وی د په دغه وخت کې مو وی چې کالا تو درکنار میں تو اس کو پیشاب بھی کہوں گا خو بس وی چې دا خبره وکړه نو بس وی زه رستو شما او په سکند کې دن مې اویش ګولې د په وجود کې پیوست دا ممتاز قادری و چې د دې غیرت او د دې حمیت چې کوم د خپل جانان باندې کړو زه هغه خلکو ته چې هغوی وایي دا چل دی قانون داسې او قانون داسې د قانون چې کله ټولې لارې بندې شي چې کله تا ته تاڼه وایي چې مونږ اف آی آر نشو اخیستی چې کله هغه وایي چې زه دا هغه خلک چې هغه علما دي زه د هغوی فتوی د خپلو خپو سره جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں او هغه بیا الټا د هغې نه نورم زور سیوا کی بیا کم الله پاتے دا کم قانون پاتے دی چې د حضور غلامان با بیا هغې ته انتظار وکړي بیا قانون صرف اور صرف یو پاتے دی چې هغه د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک قانون دی چې په هغې کې بشر منافق راځي او زما جانان مبارک فیصله کړې ده د یو یهودي سره او د هغې یهودي په حق کې فیصله راغلی ده چې هغه په حق او په دغې مسله کې او بیا هغې نه پس حضرت عمر فاروق له راځي یهودي ورته وایي چې ستاسو نه وړاندې زما فیصله د مدینې منورې کریم آقا مبارک کړې ده خو دا منافق هغه فیصله نه مني حضرت عمر فاروق ورته فرمایي صبر وکړه زه کور نه راوځم فیصله درله زه کومه کور ته لاړه توره راوښکله او چې کله توره راوښکله د دې منافق سر قلم کو او وی فرمایل چې څوک د الله او د هغه د رسول فیصله نه مني د حضرت عمر فاروق فیصله بیا دا ده عزتمندو یو د حضرت ممتاز قادر رحمت الله تعالی علیه د غیرت عملو څنګه چې د منګولو سپي غیرت وکړو او الله څلوېښت زره منګولو ته کلمه نصیب کړه یاد ساته عزتمندو غیرت داسې چیز دی حضرت علامہ اقبال فرمائی غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا غیرت یو داسې شی دی چې دا درویش ته د دارا تاج ورپسروي او د هغه تاج چې هغه مشهور دی د هغه کروڑونو روپۍ قیمت و په هغه ټایمونو کې یعنی د نن زمانې په حساب باندې ډېر لوی تاج و چې هغې کې ډېر قیمتي لالونه او جواهرات و پکې خو د حضور علیه السلام د یو غلام په سر باندې ورپسر شو هغه تاج د څه د وجې نه د غیرت د وجې نه چې هغه غیرت وکړو نو د کیسر و کسرا او د دارا ټولې خزانې د حضور د غلامانو قدمونو له راغلې نو اقبال فرمایي چې کله م انسان غیرت وکړي نو په دې غیرت الله کم ځای ته انسان رسوي په دې وجه باندې ممتاز قادری چې کم غیرت د مدینې منورې په جانان مبارک باندې وکړو نو هغه داسې عمل و چې نن کلی کلی کې کوڅه کوڅه کې او نگر نگر کې او گلی گلی کې د حضور علیه السلام باندې د غیرت کولو والا د ممتاز قادری د فکر امینان پیدا دي او د قادیانیت باندې یو بده ورځ ده او د حضور علیه السلام مبارک د غلامانو جذبې د هغې نه په سل چنده باندې سیوا شوي دي وجه څه ده عزتمندو د دغې غیرت وجه ده او د چې کوم غیرت کړی زه به دا ووایم چې د هغې غیرت په سبب الله دې قوم له د تحریک لبیک غوندې جماعت د هغې په تحفه کې ورکړه چې کوم د حضور علیه السلام د عزت ابرو د حضور علیه السلام مبارک د ختم نبوت دپاره یو محافظ جماعت دی او زه یقین وکړی په هغه ورځ باندې 13 ورځ چې کوم سپریم کورټ کې د دې فیصلې خلاف تحریک لبیک خپل ریویو پټیشن داخله و نو ما د چیف جسټس هغه ټولې خبرې م اورېدې او بیا مې د خلکو ته م کتل چې کوم خلک مختلف تنظیمونو والا مختلف پاټو والا د حضور علیه السلام مبارک نام لیوا دا ډېر په ګڼ تعداد سره ولاړو او ټولو د دې فیصلې خلاف خپل خپل فایلونه راوړي نو تاسو یقین وکړئ او بیا هغه چیف جسټس چې اول د هغه نه فرعون بل نه و د دې نه وړاندې سماعت کې د مسلمانانو وکیل خبرې ته نه دی پرېښې او د قادیانیت دپاره فل بټه فل د هغې دپاره چاپلوسي کوله دلالي ورله کوله ما وکتل چې هغه چیف جسټس داسې و چې په هره خبره کې دومره زیات په بیک فوټ باندې دومره دفاعي پوزیشن ته راغلی و چې ما یې اندازه لګوله نو ما په هغه ټایم کې شکر ویسته چې یا الله ستا لاک لاک شکرونه دي که امت هر څومره نور کمزوری شوی دی په مانځاو داسه کې په اعمالو کې په لین دین کې خو الحمدلله نن هم د حضور علیه السلام د عشق او وفا جذبه په اعلی سطح باندې د حضور په امتیانو کې موجود ده نن هم خپل ځان قربانول په حضور باندې خپل سعادت ګڼي
ننم د حضور د ختم نبوت په باره کې دومره خبر هم نشي برداشت کولی. اما وی نن هغه ماحول او دا ماحول جدا دی. هغه بیل ماحول چې 1953 کې تاسو د مسلمانانو وینې د لاهور په روډونو باندې تویولې او بل مسلمان ته نه خبرېده چې لاهور کې څه روان دي، څنګه مسلمانان قربانیان پیش کوي. مې هغه بیل ماحولو هغه خداغي هغه خپل ایمانی جذبه وه چې په هغه ایمانی غیرت او جذبه باندې د دې دومره لوی سیلاب مقابله کړې وه چې په کم ټیم کې ښکاره په اهم عہدو باندې قادیانان ناستو. خو مې انشاءالله دا نن چې کوم ماحول دی او بیا امیر المجاهدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیہ چې څنګه د دې قوم مزاج جوړ کړی دی او څنګه د دې قوم سمت متعین کړی دی، ته سوچ هم مه کوه، ستا د په وهم او ګمان کې هم نه راځي چې ته به د قادیانیت سره مرسته وکړې او په دې ملک کې به قادیانیت پروموټ کړې. په ایمان درته وایم چې صرف یو نه، دا په کروڑونو مسلمانان صرف په یوه اشاره باندې د حضور په نوم باندې ځان قربانولو ته تیار ناست دي. یا رسول الله دې مسلو کې خلک یریږي د دې نه چې یاره مرګ به مرګ به پکې راشي، سختی به راشي. د حضور په نوم باندې خو مرګ چې چاله راځي د حضور غلامان خو د هغې دپاره تیار ناست دي. مرګ خو هسې هم راځي، د مرګ نه خو خلاصي نشته. څوک به داسې وي چې په کور کې به د مرګ نه خلاص شي، څوک به داسې وي چې په خپله بند کمره کې او په بند ور باندې به د مرګ نه خلاص شي، څوک به داسې وي چې هغه به ځان نه فوجونه تو کړي او د مرګ نه به خلاص شي. د مرګ نه خو خلاصېدل شته دی نه. مرګ خو په بیمارۍ راځي، مرګ خو په دغلته به اوس معمولي غونده کې خپه به یې وښویږي او ډز راپرېوځي فلانې رګ یې ولګېدو مړ شي. همدې ځای باندې تیار سړی ناست دي او ناڅاپه سر ټیټ کي وایي څه چلو شو هارټ اټیک پې راغی. مرګ دپاره خو اسباب متعدد دي، مرګ خو خامخا راځي. خو یاد ساتئ چې کوم د حضور دپاره مرګ راشي په هغې باندې دا ټول نسلونه فخر کوي. بیا د هغې مرګ نه خو باندې مرګ بل نشته. په سباله باندې غازي علم الدین شهید رحمت الله تعالی علیه د 21 کالو د سبال باندې ورته پانسي ملاویږي او د شپې دا مبارک د حضور په عشق او محبت کې مست دی او لګیا دی. من عاشق سرمستم از دار می اندیشم، پروانه جابازم از نار می اندیشم، چو طالب دیدارم از غیار چه دارم، چو طالب دیدارم از غیار چه دارم، چو عاشق گلزارم از خار می اندیشم. او وایي چې زه د حضور عشق مزه څه پروا لرم چې دی ما ته وایي مرګ دله درکو چې زه ویرېږم چې د پتنګ پروا نه وي او خپلې وزرې سیزي په اور باندې چې عشق د اور دی او د رڼا دی، نو زه څه پروا لرم چې زما سر لاړ شي، زه خو بیا عشق د مدینې منورې د جانان مبارک یم. اور چو طالب دیدارم از غیار چه دارم، چې د حضور علیه السلام د دیدن طالب ما، نو زما پروا څه ده په دې نورو خلکو باندې، زما په دې نورو باندې څه پروا ده. چو عاشق گلزارم از خار می اندیشم، چې د گلزار او د ګلونو عاشق ما، نو بیا زما د ګلونو عاشق چې ما، نو بیا زما د ازغو نه څه پروا ده. ازغي خو وي د ګلونو سره، دا لار خو داسې لار ده چې په دې کې به ازغي وي، خو زه عاشق یم د حضور علیه السلام مبارک په مخ مبارک باندې، نو زه څه پروا ساتم. او بیا ورپسې فرمایي با دوست چو مشغولم دشمن چه کند برمن، چې زه د خپل یار سره مشغولم، د خپل محبوب سره مشغولم، دشمن چه کند برمن، دشمن په ما باندې څه کوي چې زه د خپل یار او د خپل دوست سره مشغولم. نو بیا د دشمن کوي چې څه کوي، جو گنج به دست آمر از مار می اندیشم. وایي چې کله گنج به دست آمد، چې زما لاس له کله خزانه راغله، نو زه بیا څه کوم چې د خزانې سره مارم شته دی، زما کار د خزانې سره دی، چې زما لاس له کله زما د مدینې منورې جانان د عشق او د محبت دا دومره لوی طاقت راغلی دی، نو زه نه د دشمن پروا ساتم، نه د مارانو پروا ساتم، او نه چې کوم دی په دې لار کې د مشکلاتو پروا ساتم، ځکه چې زما مخې ته د مدینې منورې جانان مبارک موجود دی. عزتمندو په دې لار کې څوک کوي څه، په بل څه باندې د دې لار کې مشکلات نه دي، تکلیفونه نه دي، په ایمان د هغې نه زیات راحت بیا نور شته دی نه چې د حضور په نوم باندې انسان له راشي. د هغې نه زیات بیا خلکو له به پالنګونو کې خوب نه ورځي، خو د حضور عاشق له چې د حضور په نوم باندې سختۍ تېروي، د هغه زړه او ضمیر په هغې باندې مطمئن وي. چې څنګه خوب کوي داسې په آرام خلک خوب نشي کولی، هغه چې څنګه هغې تکلیفونو ته ځان ټینګوي. ځکه عزتمندو
په دغه مبارک ورځ باندې یو ځل الحمد شریف او درې ځل سوره اخلاص ولولی چې د غازیه ملت شهید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری رحمت الله تعالی علیه په روح پسې هدیه او تحفه کو او د هغه د عشق او د وفا په دغې جذبې په خاطر باندې د ځان دپاره هم د حضور علیه الصلاة والسلام د عشق او د وفا جذبه وغواړو چې دغه درد الله موږ ته هم نصیب کړي ټول په جمع باندې یو ځل الحمد شریف او درې ځل سوره اخلاص ولولئ. الحمدلله رب العالمین امین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله کریم جل جلاله دا سوره فاتحه سوره اخلاص مو چې تلاوت کو قال الله قال الرسول بیان شو خپل حبیب علیه الصلاة والسلام په در کې یا الله قبول و منظور کا د هغې مبارکو په روح پسې خدای ثوابونه پیش کو هغې روح مبارک پې زمونږ خوشحاله کړه. مبارک په والدینو قریبینو پسې جمله انبیاء کرامو پسې ازواج مطهرات صحابه کرام تابعین تبع تابعین سلاسل اربعو صاحبان غازیان اسلام حضور امیر المجاهدین باباجی خپل باباجی عاشق صادق او دغه رنګ جمله د سلسلې صاحبان ټولو ته خدای پاک اجرونه ثوابونه وربخوي. الله ټول ارواح پې خوشحاله کړه. بالخصوص د غازیه ملت شهید ناموس رسالت چې د چا د شهادت ورځ وه پرونی ملک ممتاز حسین قادری رحمت الله تعالی علیه په روح پسې بطور خاص خدای هدیتن تحفتن پیش کو یا الله د هغه روح مبارک پې ډېر ډېر خوشحاله کړي. هغه چې په کومه جذبه باندې د خپل حبیب علیه الصلاة والسلام په عشق او محبت کې سرشار د پانسۍ په تخته باندې د لبیک یا رسول الله نعره لګولې وه او په خپل ځانان باندې ځان قربان کړی. خدای د هغې جذبې موږ ته خیرات نصیب کړي. یا الله کریم جل جلاله د خپل حبیب علیه السلام ګستاخان که په دې وطن کې دي او که د وطن نه بهر دي خدای تباه و بربادې کړي ذلیل او رسوای کړي. یا الله قادیانان او د هغې حمایتیان که په دې وطن کې دي که په اعلی او که په اسفل ادارو کې دي او که په فوج کې دي او که په ریاستي ادارو کې دي که نه هر ځای کې چې دي او هر څوک دي چې د قادیانیت سپورټران دي خدای د خپل قهر و غضب په څپېړی غرق او تباه کړي. او یا الله کریم جل جلاله دا وطن د قادیانیت د پنجو نه آزاد کړي. یا الله کریم جل جلاله که په عدلیه کې څوک د قادیانیت سپورټ کوي که چیف جسټس دی او که د هغه امنوا دي که بلاندې دي او که باندې دي خو چې د قادیانیت سپورټ کوي خدای د داسې غلو ډاکوانو نه دا ملک او دا وطن په خپل زمان کې وساتئ. او یا الله کریم جل جلاله د خپل حبیب علیه السلام د ختم نبوت په جذبه باندې سرشار زموږ د ژوند په هره ساه کې په دې عظیم منصب چې کوم د خپل کریم اکاله الله ورکړی دی بل چاله هم نه دی ورکړی د خاتم النبیین په دې باندې خدای پهرداري زموږ د ژوند په هره ساه کې نصیب کړي. او ما تاسو ته 13 هفته هم ویلي په 13 جمعه باندې چې د ژوند دپاره او د دې وجود دپاره ساه دومره ضروري نه ده کوم چې د حضور د ختم نبوت پهرداري ضروري ده. خدای د مسلمان نه موږ نه د مسلمان او د حضور علیه السلام د کلمګو غلام نه د ژوند په هره ساه کې خدای دغه پهرداري واخلي. خدای پاک حاجي آباد شریف په دین باندې قائم او دائم او آباد لري. تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز یې وګرځئ. خدای دا وطن د حضور علیه السلام په عشق و وفا باندې آباد وساتئ. ته پکې امن او امان راولئ چې څوک یې امن تباه کول غواړي مسلمانانو مال جان ته نقصان رسول غواړي خدای د هغې ظالمانو نه او د دغې شریرانو نه مونږ وساتئ. او څوک چې لګیا دي په دې وطن کې په دې غریبو باندې ظلم کوي او 15 کالو نه په دې وطن کې تجربات دي نوې نوې یو راولي 2.5 کاله د هغه دپاره ناړامې وکي او چې کله راولي بیا کال 2 پس چې کم دی بیا هغه تخپې اړمې کي بیا د هغه د لرې کولو دپاره 2.5 کاله نو دا غریب په هغې کې لګیا دی او د ورځ په ورځ د بدې او سپېرې ورځې سره مخامخ دی چې کوم اشرافیه ده د هغې خپلې مزې دي. تاسو یقین وکئ رمضان المبارک میاشت را روانه ده سوچ کو کله ناکله د دې غریبو حالت ته چې دا دوی به خپلو بچو له چې د رمضان په میاشت کې دوی آرام ونه کړي. ما به د روژې میاشتې مونږ به په خپل ژوند کې د نن نه 3-4 کاله وړاندې لیدې چې مزدورانو به د روژې میاشت ټوله چوټي کوله. همدارنګې چې کوم به د مستریانو د ګاډو ماډو هغوی به هم ویره دا د آرام میاشت ده مونږ چوټي کوو یعنې دو خلک به دومره ماړه وو چې هغوی به وی که دا یو میاشت مونږ دیاړي هم نه کو پروا نشته ټوله ورځ به لګیا خپل چکرې مکرې به یې والې او ښه په آرام به ناست وو. تاسو یقین وکئ د سحر نه به تر د 2 بجو پورې خو په بازار کې د چا د انسان نوم نشان هم نه لیده چې دلته انسانان هم شته. خو اوس داسې حالت راغی د روژې سحر کې چې ورشئ امق حالت چې کوم په عامو ورځو کې وي غوبل جوړي یعنی خلک چوټي نشي کولی د روژې په خوله باندې لګیا هغه وایي چې زه ډبل هم اوور ټایم هم ولګوم خو چې د بچو له سره وړم. خدای چې دا وطن چا هم د دې ورځې سره مخامخ که سیاستدان دی او که غیر سیاستدان دی
که اعلی عهدهدار دی او که لاندې دی خو چې چا هم د دې ورځې سره مخامخ کړی دی خدای د دې ظالمانو نه د دې ډاکوانو نه د دې غلو نه نور دا وطن په خپل زمان کې وساتئ د اسلام په غم باندې غمجن او د غریبو په درد باندې دردمند خلک خدای دې وطن له ورکې او یا الله هغه خلک چې د دې ملک د دې خزانو ته او د دې غریبانانو په ټکسونو باندې خېټې ورچولې دي او د IMF ټکسونه والي د خپلو عیاشو دپاره او زور بیا موتانه د جومات او د غریب د کور په بل کې وباسي خدای د دې ډاکوانو نه نور دا وطن وساتئ د خپل حبیب علیه السلام په دین باندې مین او د غریبو په درد باندې دردمند خلک ورله ورکې او عزتمندو بیا هم درته وایم چې 13 ورځ مونږ الحمدلله د دې قادیاني نواز فیصلې خلاف د چیف جسټس د فیصلې خلاف زه په خپل هم الحمدلله سپریم کورټ کې وم د دې خلاف مونږ ریویو پټیشن کړی دی خو بیا هم وایم که بالفرض حکومت یا د دې ادارو قادیاني نوازي پرې نه ښوده نو بیا زموږ نه اکثر دا ګیلې کوي وایي تاسو ډایرکټ راوځئ او تاسو احتجاج کوئ مونږ اول لیګل اقدامات هغه کوو چې د کومو ضرورتي خو چې کله دا حکومت په دې باندې پوه نشي نو بیا مونږ اخري اقدام اخلو نو اوس هم وایم چې مونږ لیګل قدمونه اوچتو میرټ باندې اوچتو خدا یاد وساتئ لیکلو والا د غټ غټو لیکي او خپلو مشرانو ته دې ورسئ چې په دې مسله کې کمپرومایز نشته په دې مسله کې څه قسمه سر ټیټول نشته که تاسو په دې وطن کې د قادیانانو د حقوقو خبره کوئ یا قادیاني نوازي کوئ نو مونږ د خپل سټونه د خپل جانان مبارک دپاره دي قسم په ذات د خدای چې په دې لار کې قرباني د ځان دپاره سعادت ګڼو یو سکنډ هم بیا مونږ په دې کې تعامل نشو کولی انشاءالله تحریک لبیک بیا په میدان کې ولاړ دی او دې ځل به بیا جنگ چې وي نو دا به د قادیانیت او د حضور د غلامانو انشاءالله تعالی دې کې به بیا دویمه خبره دې کې د پاټو خبر هم نه لہذا د قوم باندې رحم وکړئ دا قوم د حضور په نوم باندې دا وطن آزاد شوی دی او د حضور د نوم او د ناملیوا خلکو پکې ځای شته د غدارانو پکې ځای نشته اقلیتونو خبره موږ نه کوو دا غداران دي اقلیتو له خو حقوق هم اسلام ورکړي دي تا خو په ګټرو باندې لګولي دي تا خو په ګټرو صفا کولو باندې لګولي دي حقوق ول اسلام ورکړي دي پوهېږئ دې باندې خو دا اقلیت نه دی هغه د نن اعلان ووایي چې آو زه مسلمان نه یم زه قادیانی مرتد یم بیا به د هغې نه پس موږ دویم حکم بیانو خو عزتمندو هغه خو د اسلام په نوم باندې لګیا دی خو موږ ته آئیني مسلمانان ویوي موږ صحیح مسلمانان یو په دې وجه باندې تاسو ټول په دې خبرې ته هر وخت کې ذهني طور تیار اوسېږئ چې کله هم دا مسله د حضور د عزت او د ختم نبوت راتله په دې کې بیا نه پاټی شته نه شعبې شته او نه دا شته انشاءالله دا بیا به د ټول مسلمانانو یو اواز وي که خیر الله کریم جل جلاله دې په قادیاني نوازو باندې خدای دا وطن را تنګ کې او یا الله ته ورک او سپک کې د حضور غلامانو له په هر میدان باندې کامیابي ورکړي